بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون صدق الله العلي العظيم. دینا مخکې تیرو آیتونو کې الله رب العزت د یهودیانو ذکر فرمایلی و چې هغوی به باندې الله رب العزت خپل غضب نازل کړی او په وجه د دې چې هغه کافران شو او صریح انکار کولو والا شو. او بیا الله رب العزت هغوی ته دا وویل چې تاسو زما په اخیری پیغمبر او د اخیری پیغمبر په اخیری کتاب قرآن کریم باندې ایمان راوړئ. نو هغوی استهزاء وکړی دې خبرې چې مونږ په هغه کتاب باندې ولې ایمان نه راوړو چې کوم کتاب په مونږ باندې نازل شوی دی. او بیا ته الله رب العزت دا تپوس کو چې تاسو د الله پیغمبران ولې قتلوئ او د هغې د قتل وجه څه ده، او دارنګې کچرې تاسو به د خپله دعوه کې رښتینې او دا وایي چې مونږ مؤمنان یو، نو تاسو د الله په کتاب باندې یعنی قرآن کریم باندې ایمان ولې نه راوړئ او دې سره سره تاسو د الله رب العزت پیغمبرانو له قتلول. اوس دې آیت مبارکه کې الله رب العزت د موسی علیه السلام تذکرہ فرمایلی ده چې الله رب العزت موسی علیه السلام نه ډېرې بهترینې کولای معجزې ورکړې وي. او په هغې معجزو کې علما فرمایي چې یو دا معجزه وه ید بیضا یعنی روخانه لاس، او د موسی علیه السلام هغه عصا او چاودل د دریاب، او دارنګې د فرعون نه نجات، او دارنګې مختلف حالات هغه طوفانونه د ملخانو او د سپګو او د چیندخانو او د سری ویني، لکه چې د هغې بیان سورة الاعراف کې مخکې ته روان دی. دا ټول حالات چې کوم دی الله رب العزت د موسی علیه السلام په قوم باندې راوستي وو، ځکه د هغوی د هغې خپلې نافرمانۍ په وجه باندې، او د هغې وجه دا وه چې هغوی د موسی علیه السلام راوړل دین پرېښودو او د سامري جوړ کړی شوی سقی چې هغوی ورته خدای وي د هغې عبادت یې شروع کړو. او بیا الله رب العزت د هغوی د دې نفي کړې ده، او مخکې ته الله رب العزت بیا د هغوی هغه عجلت ذکر کړی دی چې کله هغوی د موسی علیه السلام د هغې تورات د احکامو چې کوم دی انکار وکړو، نو بیا الله رب العزت په هغوی باندې نورې سختۍ هم راوستې. ځکه الله فرمایي ولقد جاءکم او خامخا په تحقیق سره جاءکم راغلی او تاسو ته موسی علیه السلام بالبینات په ښکاره معجزو سره ثم اتخذتم العجل پس له هغې نه ونیولو تاسو العجل سقی په خدای سره من بعدی پس له هغې نه وانتم او حال دا چې تاسو ظالمون په خپل ځان باندې ظلم کولو والا وئ. یعنې دا د سقي د عبادت تاسو په خپل ځان باندې زیاتی کړی دی، دا د الله هېڅ قسمه څه نقصان نه دی. واذ اخذنا او یاد کړی هغه وخت چې واغسته مونږه میثاقکم وعده محکمه ستاسو نه، ورفعنا او پورته کړو اوچت کړو مونږه فوقکم الطور د پاسه ستاسو کوی تور غر، خذوا او وی مونږه واخلئ ما هغه څه آتیناکم چې درکړي دي مونږه تاسو له بقوت په قوت سره، واسمعوا او واورئ تاسو قالو وویل دوی سمعنا واورېدو مونږه وعصینا او
بے فرمانی کومونگا یعنی نافرمانی نکومونگا و اشربو او وسکل شو فی قلوبهم پزلون دوی کی العجل محبت دا غسقی بے کفر فسبب دا کفر دا دوی قل تو اے پیغمبر بئسما دیر بددا یأمرکم حقا کار چی حکم کو تاسو بھی باقی سر ایمانکم یعنی دا حقا خپل ایمان ستاسو ان کنتم کچرے تاسو مؤمنین ایمان راوڑن کی دلتا علماء لگلی دی چی بئس ما یأمرکم به ایمانکم یعنی دیر بد دے حقا کار چی حکم تاسو پاغی باندی کوئی یعنی ایمان یو لوی نعمت دی او د ډیرو بدو کارونو نه چې کوم دی انسان د هغې نه منع کېږي او دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هر کله یعقوب علیه السلام لا زیر ورکو ویلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هر کله یعقوب علیه السلام لا زیر ورکون کې د یوسف علیه السلام راغې نظرت نه تاسو کو چې پکم حال را توایا چې پکم یو دین دی پر خو دی یوسف علیه السلام نو هغه ورته ویل چې په دین الاسلام باندې یعقوب علیه السلام ورته ویل چې اوس پوره شو نعمت د پروردگار په یعقوب علیه السلام باندې ایمانکم یعنی په هغه ایمان تاسو باندې علماء لیکلي مفسرین ارشاد فرمای ایمان ستاسو یعنی په حقیقت کې ستاسو ایمان نشته دی ځکه چې ایمان په هیڅ شان سره د دې حکم نه کوي چې تاسو د سقي عبادت وکړئ او یا د محمد صلی الله علیه وسلم مخالفت وکړئ او تاسو په دې دواړو کې چې کوم دی اخته د محمد صلی الله علیه وسلم مخالفت هم کوئ او د سقي عبادت هم تاسو کړی دی قل تو وایا ان کانت کچره تاسو لکم الدار الاخرته کچری وی خاص تاسو لرا کور د اخرت عند الله پنیز الله خالصتا یوازی من دون الناس بیل نور خلقنا فتمنوا الموت پس ارزو کړی تاسو د مرګ ان کنتم کچره تاسو صادقین رښتونی په دې خبره کې کچره تاسو رښتونی په دې خبره کې حاصل دا دی چې يهوديانو په ویلو کچره تاسو یقینی جنتیان او عذاب دلنوی نو لمرغ نه ولی یریږي دوی به دا خبره کوله چې جنت ته صرف یهودیان زی او نور خلق بنزي نو دلته ورته الله رب العزت فرمایي کچری تاسو به خپل وعده کې رښتینی او د آخرت کور چې کوم دی تاسو د خپل ځان لپاره خالص کړی دی نو تاسو د مرګ تمنا وکړئ ولې تاسو د مرګ نه یریږئ ولن یتمنوا او لسر با ارزو نکردی دا مرگ ابدان هیچری بما فسبب داغی قدمت ایدیهم چوڑان دی لیگل یو لاسونو دوی والله او اللہ تعالی علیم ویده بالظالمین فظالمانو بادی یعنی اس کلب چکم دی دوی دی خبری تمنا و ارزو نکی چه اللہ رب العزت دوی کچری تاسو وای چې مون جنتیانو تاسو د مرګ تمنا وکړئ نو الله فرمایي چې هیڅ کله هم چې کوم دی دوی د مرګ تمنا ونه کړي ځکه چې د دوی لاسونو داسې کارونه کړي دي د دوی نه داسې کوم دی کارونه صادر شوي دي چې د هغې په وجه باندې دوی د مرګ تمنا نشي کولی او الله رب العزت د دې ظالمانو په ظلم باندې خبردار دی ولا تجدنهم او خامخا بیا مومي احرص الناس او خامخا بیا مومی تدوی احرس الناس دیر حرسناک د خلقنا علی حیا پجوند دنیا باندې ومن الذین اولاغ کسانونا اشرکو چی مشرکان دی یودو دوز گنی احدهم یو دوینا لو یعمرو کچر عمر ورکڑشی الف سنتین زرکالا وما هو او ندی دوی خلاصی من کی بمزحزی خلاصی دن کی ددو من العذابنا ان يعمر دا چې عمر ورکړی والله الله تعالی چې دی بصیر لدن کې دی بما يعملون بارس چې دوی کولی یعنی د دې آیت مبارکه په معنی کې چې کوم دی علماء دا لیکلي دي چې الله رب العزت
خپل پیغمبر ته وی چې خامخا به دوی ډېر حسناکي د خلکو نه په ژوند د دنیا باندې او دا کسان چې کوم دي دا مشرکان دي او دوست غني یو د دوی نه کچره دی له زر کال عمر هم ملاوشي لیکن بیا هم چې کوم دي دوی خلاصې نشي مونتله د الله د عذاب نه په وجه د دې چې الله رب العزت د دې خلکو هغه کړه وړو چې کوم دي هغه الله ته معلوم دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد جاءكم او خامقا فتحقیق سر راغله او تاسو ته موسی علیه السلام بالبينات فخار موجدو سرا چې هغه معجزې وی لا عصا ید بیضا موسی علیه السلام او عصا د موسی علیه السلام او چاودل د دریاب او دارنګي نجات د فرعون او هغه قسم طوفانونه د ملخانو او د سپوږو د چندقانو او دارنګي د وینو داوی باندې ظاهرې دل لکه په سوره اعراف کې چې بدا راځي نو دا ټول کولا معجزې چې کوم دی الله رب العزت موسی علیه السلام نو ورکړې وي او په دې سره پیغمبر را لګلو ثم تغسم لله پس لاغي الله غي وینو نیولو تاسو نه العجل اسقي من بعده پس لاغي نا وانتم او دوی تاسو ظالمانه وَإِذْ أَخَذْنَا وَيَاتْ كَرَهَا وَقْتِ وَغَسْلَمُنَا مِيثَاقَكُمْ مُحْكَمًا وعده تاسونا ورفعنا او پورتم کړمږه فوقکم الطور د پاسه تاسو کوئی تور غر خذو او واقلی ما هغه څه اتیناکم چې درکړی دي مونږه به قوت په قوت او طاقت سره قالو نویل دی سمعنا واورید مونږه وعسینا او به فرمانی کو مونږه واشربوا او وسکل شو فی قلوبهم پزړو د دوی کې العجل محبت دا غسقي په کوپر په سبب د کفر د دی باندې قل تور ته وایا بئس ما ډیر بد دا یامرکم اغکار به چې باغی تاسو ایمانکم چې ایمان تاسو د باغی باندې کوم کچره تاسو مؤمنین ایمان راوړل کی قل تور ته وایا ان کانت کچریوی دوی خالص قل ان قل تور ته وایا ان کانت کچریوی خاص لكم الدار الاخرته لا حق کور د اخرت عند الله فنيز الله خالصه يوازي من دون الناس بيل نور خلقنا وتمنوا الموت پس ارزو کړه تاسو د مرګ ان کنتم کچری تاسو صادقین اختری به خبره کی ولن يتمنوا او لسرب ارزو نکړي دوی د مرګ ابدا هیڅ چره بیا په سبب داغه قدمت ايديهم چې وړاندې لګل یو لاسونه دوی والله والله تعالی چې دی علیم دې پوهه دې په ظالمین په ظالمانو باندې ولا تجدنهم او خامقا بیابموي تو احرس الناس دوی ډیر حرسناک د خلقنا على حیات بجند دنیا باندې ومن الذين اولاغ کساونا اشرکو چې مشرکان دي یودو دوز غني احدهم یو د دوینا لو يعمر کچر عمر ورکړی شي الف سنه زرکالا وما هو او ندی دوی بمزحزه خلاصیدون کی د دینا من العذاب العذابنا ان يعمر دا چې عمر ورکړی شي دا الله تعالی نه والله او الله تعالی چې د بصیر لذن کې د بما په هغه سبا دی بما يعملون چې کوي دي الله رب العالمین کله دا توفیق اللهم صل علی سیدنا عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.